نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رسول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو تقریبا کله مونږ تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا جمعه به ان شاء الله 132 جمعه هم مونږه د سیرت په باب کې خبرې کوو د هجری د سال دهم مونږه بیان د نبی صلی الله علیه وسلم شروع کړو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د دنیا نه د آخري وصال د زندګۍ د هغه متعلق ما تاسو ته بیان شروع کړو یو څو خبرې وي وړاندې جمعه می تاسو ته هغه کلیر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم اخرنه بیان د خطبه انصار ته مهاجر ته بیان په مسجد نبوي کې حالت بیماری کې او حالت مرض کې او سخت بیمارو خو تاسو ته مې تیر شوی جماعت المبارک ورځ باندې دا ووی چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه سخت بیمارو په حالت بیماری کې په دوو کاذبینو پسې یو اسود عنسی یو مسیلمة الکذاب دیو د جوټی د نبوت دعوه کړې وه د دروغ د نبوت دعوی کړې وه نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه په دې پسې هم لشکرې لېږلې وې اسود عنسی پسې نبی صلی الله علیه وسلم یو ټولګی د صحابه لېږلو تاسو ته مې تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې دا ووی چې پیروز دهلوي رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی اسود عنسی مردار نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره ناشته په منبر باندې دی دا الفاظ وی فقد فاز اسود عن فقد فاز پیروز دهلوی کامیاب شو پیروز دهلوی کامیاب شو اسود عنسی مردار صحابه خو په هغه ټیم باندې پوه نه شو
بیا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه وصال وش دا د صحابه دا کم ټولګه دا جهاد لتلیو په اسود عنسی پسې دي چې کله واپس رالل بیان وک صحابه ذهن کې خبره رااله چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم چې د قد فاز فیروز دهلوی نو دا هغه اشاره وخو الله رب العزت وتدا د معجزې د پیغمبر علی السلام معجزه وا دویم نمبر مسیلمة الکذاب هم د دروغ دعوه کړې وه د نبوت نبی صلی الله علیه وسلم په دې پسې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه دای پسې ولېږو کله چې دیو د مدینې نه بار شول اسامه بن زید خپل فوجونو ته ووې لښکر ته نبی صلی الله علیه وسلم بمهر دی ځکه هغه سکرات الموت چې کوم هغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ښکارو دا څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ د دنیا نه وصال وکي او مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم آخري دیدن ونکو نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر د مدینې نه بار ایثار کو کچری نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال وکړي نو موږ به بیا د نبی صلی الله علیه وسلم دیدن وکړو بیا به د هغې نه پس لاړ شو په مسیلمة الکذاب پسې دې دوران کې د مدینې د ښار نه بار خیمې ولګولې دیو خو ایثار شو مسیلمة الکذاب پسې لاړل دولسم ربیع الاول نبی صلی الله علیه وسلم مبارکہ حضرت عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ کله بیمار دا اهم خبره ده زمونږ استاسو د ټول امت لپاره ده د نبی صلی الله علیه وسلم معمول دا چې کله بده بیمار په معوذتین سورتونو باندې به قل اعوذ برب الفلق دا غون سورت قل اعوذ برب الناس دا غون سورت دا دواړه سورتونه به په خپل لاس دا به وي او په خپل لاس مبارک به چوف کړل او په خپل بدن باندې به د لاسونو راخستل ځان به په دمو دا د نبی صلی الله علیه وسلم معمولو دا معتاد فهم دی خصوصا چې دا دو سورتونه خو موتا خاص ازدکو قل اعوذ برب الفلق سورت قل اعوذ برب الناس سورت او زه دا ویم چې دا هر مسلمان له پکار دی چې زده کی ټول زده کول پکار دی خو چې دا زده کو او به چې وسره دی فاتحه سورت فاتحه مرګري کړه الحمد شریف ولدوالین تک او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دواړه سورتونه او په خپل بدن به پوکا چا مولا ته چاپیر ته د ضرورت نشتا
چې په مولیانو پسې ګرځي په خپل باندې سورۃ فاتحه الحمد شریف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا وایا او بهتره ده چې مخکې ته درود شریف وروسته ته درود شریف درې درې پیری دا د علماو طریقه ده په دې خپل بدن پوکا شوف کو پوکا په دې لاس باندې شوف کو پوکا او به د حالات په بدن را کاغه یو به سنت ادا شه د پیغمبر علی السلام معمول دا د پیغمبر علی السلام معمول او طریقه وا حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه حالت ورځو کې سخنا جوړو کله په بیوشی رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ځان نشو دموله خو ما به دې کار وکړو چې دا دو سورتونه به مې ووې خو ما به دا وی چې زما د دې لاسونو نه د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه افضل دي ډېره قابله بیبي و امهات المؤمنین ده وای د نبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه لاسونه مبارکه به مې راواغستل او تا صورتونه به مې ووې او نبی صلی الله علیه وسلم په لاسونو به مې چوپ کړو او بیا مې د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن باندې راخوستل 18 سال عمر کې وه د دین ډېر خدمات یې کړي دي د زنانو متعلق ته څومره مسائل دي اکثر مسائل د زنانو متعلق دا د حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه ذکر دي د امت مفتنه ده او د سړو متعلق چې اکثر مسائل ذکر دي احادیث دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه ذکر دي ډېر احادیث د حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه د سړو ذکر دي کورته به خلق رالل نبی صلی الله علیه وسلم نے ډېر احادیث دا نقل کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم ولدا لقب ورکړی دی وی عائشه قابله خزی و بیبیانو کې قابله وا عمر رحکمه وا او دې خبرې ته ناشنا سوچته چې زما د لاس نبی صلی الله علیه وسلم لاس ډېر افضل دی زما د لاس نه نبی صلی الله علیه وسلم په لاسونو مبارکه به دا صورتونه چوپ کړل او به د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن راخوستل دولسم ربیع الاول د سحر د مستم دی نبی صلی الله علیه وسلم صحتمندو صحت برابرو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د سحر په ټیم د کور نه رابار صحابو ته تاسو کو وای کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم صحت څنګه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل الحمدللہ وینه صحت برابر ده
د سحر مونځ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جمع ودرولې وه. یا علما لیکي جمع ودروله، خو د مسجد نبوي ته د کمرې نه کړکۍ وه، پرده وه. نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارکه صحابو ته د کړکۍ نه راښکاره کړو، چې مخ یې ورته راښکاره کړو نو صحابه خوشحاله شو، ځکه صحابه خو عاشقان دي. تاسو واورېدل دا خبرې زما نه اکثر داسې عاشقانو چې د والدینو سره دومره مینه نه وه، څومره مینه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وه. د خپل اولاد سره دومره مینه نه وه، څومره مینه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وه. یو صحابي متعلق راځي، د یو زوی نه د سنتو عمل وش، د صحابي د یو زوی هغه ورته فرمایي وای د څو پره چې زما په ژوند کې څه زه به تا څه خبرې نه کوم، تا څنګه د سنتو خلاف وکړل. روایتو کې راځي چې دا صحابي چې ژوند دی د خپل بچي سره خبرې ونه کړې، تا زما د رسول الله مبارک د سنتو خلاف کړي دي. نن معاشره کې چې زه وګورم، یقین په الله وکړئ چې موږ خپل بچي ته دا نه وایو چې ته څه کوې. زمونږ اکثر بچي د سنتو خلاف لګیا دي، تپوس هم ونه کو او په ځان باندې غټه ټاپه لګولې ده د اسلام. امت د نبي صلی الله علیه وسلم تقریب وایو ګورئ، او کچېرې خبرې زیاتې رازیاتې شي نو بیا وایي موږ ځان ته پاره یو دلیل هم پیش کوو. ښه د 14مې صدۍ یو که نه، د واقعه کې وروسته را روان دي. نبی صلی الله علیه وسلم حالت زنکدن دی، او قسم په خدای چې په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د امتی لفظ ویلې، سره ما نقل کړي دي چې د خپل د امتی کم فکر د نبی صلی الله علیه وسلم سره دی. نو سحر مونځ په ټیم باندې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته سر راښکاره کړو. صحابه ویني، خو د نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره کم محبت دی، دومره به د والدینو د خپل بچو سره نه وي. څومره محبت چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو له ورکړی، خپل امت له ورکړی. علما لیکي چې قریب وه چې د صحابو دا مونځ مات کړی وی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ قریب وه چې جمع ماته کړی وی، چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع ته راوځي د سحر مونځ ته. نبی صلی الله علیه وسلم پرده زر بنده کړه. چې کله ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مونځ سحر فارغ شو، نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس لورلو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی نن صحتمند یم. و یا رسول صحابه خوشحاله شو،
ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو بیبی وا صلح مقام کی عربستان مدینه سره اطرافو کې صلح مقام دی زید یو بیبی الته وسیدلا نو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته اجازت طلب کو ځکه صحابه به د مدینې نه وتلل وی داسې نه چېرته نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال ونشي صحابه نه تلل دې دوران کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب چې اجازه دې طلب کو نبی صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو الاړ ابو بکر ابو بکر رضی الله تعالی عنه لاړ خپل بیبیلا تقریبا علما لیکي چې د 10 بجو په ټیم باندې 12 ربیع الاول د 10 بجو په ټیم باندې نبی صلی الله علیه وسلم طبیعت مبارک خراب شو بیماری غالب شوا نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د خلیل دا الفاظ راوځي ان للموت سکرات وای زما د پاره نن د موت د سکرات دي اثرات د موت دي د مرګ دیر پښتون خبره د حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه نقل لي دغه د کمره کې وسره حضرت عائشہ وسور سره د رضی الله تعالی عنها حضرت عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله د حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ورور دی ولرالو د سره د جب کې مسواک ور سره نو حضرت نبی صلی الله علیه وسلم د عبد الرحمن د جب د مسواک ته ډیر غتل حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها په پوهه شو و یا رسول الله مبارک مسواک دل وکم مسواک ډیر بهترین عمل له سنت عمل له علماء دې غټ فواید ذکر کړی دي جسمن تقریبا 80 فواید علماء ذکر کړی دي چې دا جسمن ته فائدہ ده د طب لحاظ سره څوک مسواک کوي دې ته به د معدې تکلیف چرته ناراضي دې ته به د کینسر مرض نه لګي غټي غټي بیماریاں نه دي څوک چې مسواک په پابندۍ کوي دا مرضونه به دنه میټاويږي او غټ مرض د بدن لپاره د معدې بیماری کله چې انسان د معدې بیمار شي دا ټول بدن د خرابي استا معده ټکی ستا ټول بدن به صحتمند دي نبی صلی الله علیه وسلم په مسواک د امتی د پاره سخت زورونه ورکړی دا او په خپل مسواک ډېر خوښ
مسواک په ډیر زیات نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه کو. خو ګوره مسواک سنت ته، ام د سړو د پاره ام د زنانو د پاره. زمونږ زنانو کې نن یو خبره مشهوره ده، هغه برش کوي، وای دا سړو د پاره دی. نه، زنانه به هم مسواک کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تپوسو کو، یا رسول اللہ مبارک مسواک ته شوق ته. نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک وړه قویا. عبد الرحمن د جبن رضی الله تعالی عنہ نے دا مسواک را واغستو. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنہا په خپل مبارک کې پوسو او به دا نبی صلی الله علیه وسلم په دې غاخونو مبارکه باندې اومګو مسواک ورلوکو. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا مسواک به راواغستو او په خپل خله مبارکه کې اومګو. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم د لاړې مبارکي خپل لاړو سره ملاو کړو. یو روایت کې وایي د مونږ د رسم او د رواجونه دا د هغه زمانې نه را روان دي. هغه زمانه کې یو رسم او رواج دا و چې د شوال په میاشت کې شادي کول، وایي دا ښه نه دي، په انسان باندې غربت راځي او دا قصې کتارې به د هغه زمانې نه وي. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي وی الله رب العزت ماله سلوی مقام را کړی دی. مقام دا دی چې یو نبی صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکه ده ما د لاړو مبارکه سره میلاو شوي. تعریفاً به دا وی او بل زما واده شادي مبارکه چې کوم ده دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره په شوال میاشت کې شوې ده. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار دے. دا آیات مبارکه اولستو مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وې دې دوران کې جبريل ولرال جبريل عليه السلام به کله کله تاسو لراتو خو تاسو ته مې دا وی چې وحي د قران کریم الفاظ مبارکه نبی صلی الله علیه وسلم اخرنه حج کومو حجۃ الوداع خود دې چې کله کوله اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم دا آیات مبارکه ال تنازل شوه ده قران کریم ال کامل شوه. دا هغه نه پس د قران کریم وحی مبارکه نه دراغلی. نو جبريل علیہ السلام بکله کله نبی صلی الله علیه وسلم له تاسو لراتو دغه ټیم باندې جبريل علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم له تاسو لرال او به ورته فرمایي وایسه ملک الموت فرشتہ را سره راغلی اجازت طلبي اجازت ورکه نبی صلی الله علیه وسلم وته اجازت ورکویاو دی وخت کې
هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل خبره مبارکه وش چې زه خو ټیم دی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ټیم دی برابر دی الله را لېږلی یم نبی صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل مشورې په لحاظ سره جبریل علیه السلام ورته فرمایي یا رسول الله مبارک الله خو تا ته اختیار درکړی دی خو الله رب العزت ان الله یتشوق الى لقائک الله رب العزت ستا د ملاقات شوق لري په انتظار دی 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 وخت نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ راو خطل لخلی مبارک اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى یا الله تا غورکوم یا الله تا غورکوم رفیق دوست وی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها فرمائی و نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا الفاظ مبارکه د خلی نه راو خطل وی ما وی مخکې به په ارسه کې مال ترجیح راکوله خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه دا ویلو مخکې چې الله رب العزت هر نبی او هر رسول ته د مخکې نه چې کله ځان ته طلبوي نو اختیار ورله ورکوي تاسو به اورېدلي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د دنیا نه رخصتي و ملک الموت ولرال ډېرې خبرې اترې وزه شوې دي خو وایي صاحب یو اجازت راله راکه یو 2 رکعاته مونځ اجازت راکه او بیا رانه مرګ په سجده کې واخله ورې مونځ اعلی مقام دی بعضې تاریخدان لیکلي دي چې موسی علیه السلام له ملک الموت فرشته راله وی صرف الله را لېږل یم الله دې غواړي روح د نالم وی موسی علیه السلام ولې څپېړه ورکړه وی بیا ورته وی الله ورته ووی چې که 1000 کاله عمر درکم خو بیا به مې ځان ته غواړم اے موسی چې 1000 کاله عمر درکم بیا به مې ځان ته غواړم نو بیا موسی علیه السلام چې دا ورته ووی موسی علیه السلام وی راشه اوس رانه روح واله خو لږ 2 رکعاتو مونځ اجازت راکړه سجده کې رانه روح واخله نو هر پیغمبر ته الله اختیار ورکوي حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کوم وخت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د الفاظ وی وی ما وی چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ته اختیار میلاوش ما نه غوره کوي وس الله یې غوره کو لکه په هر مقام کې به نبی صلی الله علیه وسلم سره زوما وی ما وی چې دې وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال دی ان شاء الله دا نور خبره باندې جمع وکړو او الله رب العزت ما تاسو ټول مسلمانان د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت او په اعمال او زندگی توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین